نن مې چای نه ده څښلې، دماغ مې کار نه کوي. او یو پکې دا هر وخت دا مسله چې څه پخوو، نور څه باندې نه پوهېدم. بس دا مې وکړو چې زر شانتې مې وریجې خوشتې کړې او ورسره مې چڼو دال خوشته کړم. اوس مې پتیله راواغسته، ما ویل دا زر زر اونځادې کې دا چړو دال باندې کا او ته امره مساله سره کا. بس یو پیاز مې نارمل غوړو کې سور کو، مطلب چې څونه تاسو غوړي اچوئ. او هغې کې مې د 3 ټماټر، د اوږې ادرک او پکې مې سور مرچکي مخلي وو. سور مرچکي مطلب موږ سره مات مرچکي نه که پوډر شوي، یا پکې یو چمچ ور واچوئ. او وګورئ مسالې مې چې زم ختمه یم، بلې چې موډ دی آفته یو چمچ هغه تقریبا. خو بس مالګه مې پکې واچوله، د مسالې زور مې په مالګې وباسله. ګوره داسې نه وه. مونږ وریجې پخوو او ناروا به پکې بریاني راشي. اوهو دی وایي چې وجاړو که وخاندو. وخاندم مله دا پکې وګوره دا غټه غټه جلوبۍ. نو چې زه دا وخورم بیا خو زه وریجې نشم خوړی. او پی دې راغلوړو که نه چای مې نه ده څښلی، موډ مې ډېر سخت آف دی. بس څو پورې چې ما بریاني خوړه، دلته مساله خسته شوه. اور پابل ګیس مې ولا د چڼو دال په یشېدلو ایښي دي، مایل چې لږ شانتې خو نرم شي، چې معمولي خو ګزاره وکړي که نه. دا ډېر کلکې ګورئ موږ دې کوکر کې مې اوس ولا یو شړنګ ورکولی شي. خو خیر ما خپل ځان نه کار اسانولو، مایل چې کوکر کې به یې نرمې بیا به ترې نه ګیس وباسې. نو بس دې دالو سره مې لږ دا مساله سره ځکه کم به چې دا مسالې بیخي حل شي. اور بس بیا پکې اوبه مې واچو. اوبه مې چې واچولې که دې کې به مالګه چیک کوئ، که نور کیوبس که د سره وي پکې یو دوه واچوئ، هغې سره د دې خوند راشي لکه یخنۍ کې چې پخې شي. او وریجې چې دي 1 ګنټې مخکې به سیله وریجې خوشتې کوي، که بناسپتي او که سیلی. او بس بیا به اوبه چې دي ما چیک کړې، اوبه مې پکې نورې واچولې، دا نه چې همغې اوبو کې مې پخه کولې، چې اوبه چې دا د وریجو نه بره 1 انچ نو دا مقدار دی د کوکر. او بس شنه مرچکي مې بند کړو، کوکر له مې ورکړه سیټي. بس چې دلته دا 8 منټه سیټي اخلي، زه به ولا دا چای وڅښمه. چای مې چې وڅښله موډ مې سم شو، زړه مې خوشحال شو. هلته خو مې بریاني مې وخوړه. خیر بریاني دومره شوقینه زه نه یم چې څونه د پولاو یم. خو بس ما ځه شکر دی د الله چې چای مې راته میلاو شوه. خو دلته مې دا مسټیک رانو شو چې چای څکلو کې زه بره مو راسېدمه. زما خو عادت دی چې رالم او وروڼه مې درز درز کولو او ګیس مې ورته نظر وباسلو. ما چې داسې نه چې وریجې مې بیخي له غوړن شوي، ښه له غوړن شوي نه وي، لاندې لګېدلي دي. دا نه ته نه وې دروغ به درته نه ویم چې لاندې لګېدلي نه وي، خو بیا هم دانه دانه پخېولې چې ګیس مې نیم ترې نه وباسلو، نیم باندې مې بیا سیټي پرېښوه چې ما چې اوس دم خو واخلي که نه. او دا تاسو چې پخوئ بیا به ترېنه سیټي نه اخوا کوئ، چې دم واخلي ښه ښکلې شي، نرمې شي، بیا ډېرې زبردستې پخېږي. او چې کله سیټي واخلي که نه کوکر، نو چې پیشه پیشه شروع کی، نو هغه ټایم کې به تاسو دې له 3 یا 4 منټه ورکوئ، زیات نه. دا د کوکر تاسو ته ما څو ځله پولاو خیلی دی، خو دا ما چڼو دالو کې پوخ کو، څومره اسانۍ سره مې پوخ کو. تاسو وکتو چڼو دال چې دي نیم نه ډېر نرم شو، نو هله مې پکې وریجې واچولې. نو بس مزېدار چڼو پولاو شو تیار، د چڼو د دالو پولاو شو تیار. دغه شانتې که زه غوښه کې پوخ کم، که په چڼه کې پوخ کم، خو چې په کوکر کې پوخ شي بالکل داسې لګي لکه د دیګ وریجې. دا زه صفت یې نه کوم، خو لکه دا زه خبره تاسو ته کوم، کوکر کې دا خبره ای